او زه به دا خبره وکړم چې دا مولوي صاحب ډېر غلط کار کوي چې تا ته و چې د ذاکر نایک صاحب تقریر ما وره. ذاکر نایک صاحبو ما او تا خو په جومات کې کینو او فیسبوک ته کینو او چاته مسله بیان کو خو برابر او مسلمانانو ته مسلې بیانو او ذاکر نایک صاحب هندوانو ته عیسایانو ته سیکانو ته یهودو ته مسلې بیانې هغه خلک مطمئن کوي. دا یو ملګري پکې تپوس کړی دی، هغه تپوس دا دی چې ډاکټر ذاکر نایک صاحب په باره کې علما وایي چې یاره د تقریرونه مه لګوئ، د تقریرونه مه اورئ او دا سړی خطا کوي. نو دا خبره صحیح ده او که دا خبره غلطه ده؟ نو ګوره که تاسو زما مزاج پیژندلی وي نو ما د ابتدا نه دا خبره وکړله او زه هر ځل دا کومه دا خبره چې کله یو سړي مسلک یاد کړی یو فرقه یاده کړي نو هغه د خپل عالم نه بغیر د بل عالم خبره نشي اورېدلی. او کله چې یو سړي دین یاد کړی دین نو په هغه باندې بیا د هر چا خبره لګي. ښه الحمدلله موږ دین یاد کړی دی، په موږ باندې د اهل حدیث عالمانو تقریر ښه لګي، د علمای دیوبند تقریر باندې ښه لګي، د علمای احناف د علمای اشاعت د ټولو عالمانو تقریر باندې ښه لګي. لهذا مزاج ځان له داسې جوړ کړي چې د هر چا تقریر د باندې ښه لګي څوک چې حق وایي. لهذا د ډاکټر ذاکر نایک په باره کې موږ دا خبره کوو چې ډاکټر ذاکر نایک صاحب یو ډېر نامور عالم دی. ډاکټر ذاکر نایک صاحب حفظه الله د دین ډېر ښه خادم دی او د دین ډېر لوی خدمت یې وکړو، خاص کر په اشاعت دین کې او په اشاعت اسلام کې چې د هغه د تقریر او د هغه د درسو او د هغه د اجتماعاتو او د هغه د دروسو په وجه باندې په زرګونو نه بلکې په لکونو خلک اسلام ته راغلل. او زه به دا خبره وکړم چې دا مولوي صاحب ډېر غلط کار کوي چې تا ته و چې د ذاکر نایک صاحب تقریر ما وره. ذاکر نایک صاحبو ما او تا خو په جومات کې کینو او فیسبوک ته کینو او چاته مسله بیان کو خو برابر او مسلمانانو ته مسلې بیانو او ذاکر نایک صاحب هندوانو ته عیسایانو ته سیکانو ته یهودو ته مسلې بیانې هغه خلک مطمئن کوي او دغه خلکو اطمینان وکړي او هغه راشي او هغه مسلمان شي. دا څومره لویه خبره ده. زه به تا ته یو حدیث ویمه، نبی علیه صلات وسلام د خیبر په غزا کې حضرت علي رضی الله عنه ته ویلي و که نه چې کله د خیبر د قلعه له ورځئ قلعه قموس له پته کوي د تورې د ګزار نه مخکې دعوت وله ورکه او ویل که بالفرض ستا په لاس باندې یو کس مسلمان شو نو ستا دپاره د سرو خانو نه بهتره خبره ده. ورته ویل ان یهدي الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، که ستا په لاس باندې الله تعالی یو کس له هدایت ورکو د ډېرو غټو سرو خانو تعالی بهتره ده. د ذاکر نایک صاحب په لاس باندې یو نو دو نو په سونو نو په زرګونو نو بلکې په لکونو خلک مسلمانان شو. نو هغه خو تعالی خلک مسلمانان کوي. زمونږ یو ډېر ناشنا مزاج د علماو جوړ شوی دی. انبیا علیهم الصلوات والتسلیم الله را لېږلي د دې غرض دپاره چې خلک د بنده د عبادت نه وباسي او د الله په عبادت کې ورکي، یعنی خلک د کوپر نه راوباسي اسلام ته. یخرجوهم من الظلمات الى النور، د کوپر نه سړی اسلام ته راولي، د تیرو نه سړی رڼا ته راولي. د انبیاو دعوت دا دی چې خلک جنتي کی، خلک مسلمانان کی. زمونږ علماو ټولو نو بعضې علماو دا کار شروع کړی دی چې موږ به سړی د اسلام نه وباسو څنګه، پلانی کافر پلانی کافر پلانی کافر پلانی کافر پلانی مرتد پلانی مرتد پلانی مرتد. بس دا مولوي صاحب ځان له یو گیت یاد کړی دی او ترانه یاده کړې ده د ځان نه بغیر د هر چا ور یره جي چې په اهل حدیث پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی پسې همیشه د پر امام ما جوړوه. یره جي په اشاعتي پسې مونږ څنګه دی پنځپيري پسې الکه مونږ پسې مکروه تحریمي دی مستقل امام به نه جوړه. الکه په جماعت اسلامي والا پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی او ګوره مستقل امام به نه جوړه. الکه په تبلیغي پسې مونږ څنګه دی مکروه تحریمي دی او مستقل امام به نه جوړه. نو په چا پسې مونږ صحیح شو؟ الکه دیوبندي پسې مونږ کېږي که نه کېږي؟ مونږ پسې مکروه تحریمي دی مستقل امام به نه جوړی. اهل حدیث دې ته ویستو، اشاعتي دې ته ویستو او پنځپیری دې ته ویستو، جماعت اسلامي دې ته ویستو، اشاعت دې ته ویستو، تبلیغي دې ته ویستو، څوک دې پکې پاتې کو؟ لهذا مونږ په چا پسې کېږي؟ دا ته خو ته ناشنا غوندې قصه دې یاده کړې ده. ډاکټر ذاکر نایک صاحب باره کې هم دغه خبره موږ کوو. هر عالم چې قرآن حدیث بیانوي الحمدلله موږ چا نه یېرېږو او چې کوم طرف ته ځي زما استاد به څوک دا تپوس نه کوي چې یاره ما ورته په دې خپله پارټۍ کې څومره خلک داخل کړل. دا تپوس به رانه کوي چې څومره خلکو ته دین وښودو، څومره خلکو ته دین وښودو او زما سره تقریر او د درس په وجه باندې څومره خلک جنت ته لاړل. ذاکر نایک صاحب چونکې اهل حدیث دی نو که بالفرض کم خلک اهل حدیث نه او د هغه ورسره نه لګي نو دا غلط کار کوي. زه اهل حدیث نه یم خو ذاکر نایک صاحب مې د زړه نه خوښ دی. زه اهل حدیث نه یم خو د اهل حدیث عالمان مې ښه د زړه نه خوښ دي. داسې قسمه زړه کې مینه پیدا کوي، داسې څه مسله په دې کې نشته الحمدلله. ذاکر نایک صاحب باره کې زموږ دغه رایه ده.